لسم سپارا پنزل لسم رکو سورہ ابراہیم دریم رکو دیار لسم سپارا پنزل لسم رکو سورہ ابراہیم دریم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا اوے کافرانو لرسلهم خپلو رسولانو تا لنخرجنکم من ارضنا ضرور بمونگا تاسو لخپل ازمکنا وباسو او لتعودن فی ملتنا یا بمونگا تاسو گرزو خپل دین طرف تا فاوحا الیہم ربهم بیا وحی وکړه رسولانو تا دوی طرف ته د دوی رب لنهلکن الظالمین ضرور بمونږ ظالمان هلاکو ولنسکننکم الارض من بعدهم ضرور بمونږ تاسو اوسو په دې ځمکه کې دوی نه وروستو ذلک دا لمن خاف مقامی څوک چې زما په حضور ودرېدا نه ویریږي وخاف وعید او زما عذاب حکم ورته سناو کړی چې دوی یره وکړي واستفتحوا دوی فیصله طلب کوي وخاب کل جبار عنید او نقصان کې پریوتو هر یو ضدي او نامراده من ورائه جهنم دوی پسې وروستو جهنم دی ویسقا من ماء صدید او دوی تبا پیپ والی اوبه ورسکلی کیږي یجرعه دوی بیا راکاږي له مرۍ نه تېرولو ولا یکاد یسیغه د دوی له مرۍ نه به نه تېرېږي په مشکله سره به تېرېږي ویأتیه الموت او په دې سره به دوی ته راځي مرګ من کل مکان د هر ځګي نه وما هو بمیت او حال دا د چې مري به نه دې سره ومن ورائه عذاب غلیظ او دې نه وروستو دې پسې یو دوی دپاره سخت عذاب دی مثل الذین مثال دا خلق کفرو چې کفر یې وکړو بربهم خپل رب سره اعمالهم عملونه د دوی کرماد اشتدت به الریحو په شان د هغه هیرې راک چې هوا پې باندې راشي او اوچتې کې فی یوم عاصف په هغه سخت هوا والې ورځ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء دوی په خپلې کمۍ باندې به هیڅ وس نه رسي ذلک هو الضلال البعید او دقه لرې ګمراهي ده الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق آیا تاونه کتل چې الله پیدا کړي د اسمانونو او ځمکې په حق سره ان یشاء یذهبکم که ده خوښه شي تاسو به اوچت کړي ویأتي بخلق جدید او نوی مخلوق سره به راتګ وکړي وما ذلک علی الله بعزیز او الله ته څه دا مشکل نه دی وبرزوا لله جمیعا دا ټول به الله په حضور اعلانیه حاضریږي فقال الضعفاء للذین استكبروا بس وای بد دې کافرانو کمزوري خلق او خلق ته چا چې لوی کوله انا كنا لكم تبعا بېشکه مو خو تاسو تابعدارو فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء آیا تاسو دا وسته چې موږ نه دا عذاب د الله څه لږ لرې کوي قالو دوی به وایي لو هدانا الله که چېرته الله موږ ته هدایت راکوله لهدیناکم ضرور موږ تاسو ته لار ښودلې وه سواء علینا برابر خبر د مونږ دپاره اجزعنا ام صبرنا که مونږ بېقراري کوو یا که صبر کوو ما لنا من محیص مونږ دپاره چېرته پناه نشته